9/11 د کال د ټولو نه سخته ورځ سپتمبر میاشت 11 تاریخ او د 2000 کال یو عام غونډه کې سحر خلک خپل کارونو طرف ته روانګي شروع کړې وه. چاته دا هیڅ پته نه وه چې مخکې څه کېدو واله دي. دنیا د دې هر څه نه بې خبره وه چې مخکې انساني زندګۍ سره څه کېدو واله دي. داسې حمله چې په عمارتونو نه بلکې د انسانانو په زړونو باندې شوې ده. د سهار 8 بجې د امریکې یو نازولی ښار نیویارک شهر او د ورلډ ټریډ سنټر او نارت ټاور خلک نه خبره اچانک یو حمله وشي چې یو طیاره په زور سره اسمان کې ورځي وشکي او د ورلډ ټریډ سنټر سره ټکراو وخوري. نیویارک ښار کې چې ټول عمر شور وي یو دم چغې شي او هغې نه پس په ډېر ساعت سره خاموشي شروع شي. دنیا خو دا یوه حادثه مني خو دا حادثه په پیله کې وي خو بعد کې د خلکو سوچونه هم بدل شي. غم خلکو زغملی نه وي چې د بل غم پې راتلونکې شروع شي چې یو بل جاز د اسمان ورځې وشکي او بل ساوت ټاور سره ټکراو وخوري. خلکو سوچ دا و چې دا چرې یو جازو خو نه دا 4 جازونه او خپل میشن کې روان وي. 3 خو خپل میشن ته ورسي چې ټکراو وخوري خو اخرنی په میشن کې ناکام شي چې په یو میدان کې پریوزي. نی جهاز په ټکراو سره خو خلک دا سوچ کوي چې دا یوه حادثه ده خو بعد کې چې کله نور ټکراو وشي خلکو ته پته ولګي چې دا حادثه نه بلکې د انسانیت په زړونو یوه حمله ده. سکیو ټیمونو خو خپل زندګیانې ترلاسه ورکړي د انسانیت زندگی بچ کېدو دپاره او زیاتو خلکو خپل زندګۍ د بچ کېدو دپاره د عمارتونو نه ټوپونه وهل او ځان یې بچ کولو کوشش وکړو. هغه حملې زخمونه تر اوسه پورې د نیویارک ښار د خلکو په زړونو پراته دي. اسامه بن لادن اسامه بن لادن څوک و؟ اسامه بن لادن د القاعده د تنظیم مشر و چې په افغانستان کې سروایو کېدو. امریکای خپل بیانیه داسې جوړه کړه چې د 9/11 اٹیک اسامه بن لادن او د هغې تنظیم القاعده کړی دی. په هغه وخت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت و ځکه چې په 1969 کې په افغانستان کې د باچاهت نظام تیر شوی و. په 2001 کې د افغانستان د حکومت مشر نوم مولا محمد عمر. مولا محمد عمر با د افغانستان حکومت لیډ کولو. او په 2001 کې د امریکای د پریزیدنت نوم جارج بش. 9/11 اٹیک په میشن کې 19 کسانو کار کولو چې هغې لیډ کولو والا په هغه وخت کې ثابت کولو امریکای اسامه بن لادن. دا د افغانستان نه د عمر حکومت کې افغانستان نه وغوښتل شو چې د اسامه بن لادن امریکای ته په حواله کړي خو طالبانو په هغه وخت کې د دې نه انکار وکړو او په 2001 کې په افغانستان باندې امریکای اټیک وکړو او په 2004 کې د افغانستان د حکومت پلټه امریکای واړوله. هغې نه پسې نور خلک راوستل خو هغه هم سر وخته پورې لیډ کېده خو طالبانو خپل جنگ د 2020 پورې امریکای سره جاري ساتلی و. هماغه جنگ په ضد کې د امریکای $ملیونز تاوان وشو. په 2011 کې یو نوی میشن امریکا لانچ کړو چې د هغې نوم اپریشن نیپټن سپریم. په هغه وخت کې د امریکا صدر نوم باراک اوباما او اسامه بن لادن یې په ابټاباد کې شهید کړلو. که ویډیو دې خوښه شوي در سره لایک کا او کمنټ وکړه که تاسو سره نور هم د دې په باره کې څه معلومات وي. وما علینا الا البلاغ. جزاک الله خیرا.